الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم مشرانو کشرانو رونو دنیا کی چې الله سمرا اعیان پیدا کړی دي د دې تمام اعیانو جدا جدا یو خاصیت وی لکه د حکیمی دوايانو کې ګل بنفشه ورته وی هغه کې دا خاصیت ته چې د انسان نه زکام لري کوي امدارنګي جوهر جوشانده هم یو خاصیت لري ډاکټري دوايانو کې هم مختلف دوايان مختلف تاثیرات لري نو لکه څنګه چې اعیان محسوسات کم څه چې پستر غوخکاری هغه سيزونو کې یو خاصیت
یا ډیر ډیر خاصیتونه پکې دي، همدارنګه اعمالو کې هم مختلف خاصیتونه موجود دي. لکه مثال پتاور یو سړی دی هغه ته اشاره وکړي لاس سره، لاس سره یو سړی ته مشوم بچی دی هغه ته داسې اشاره وکړي، نو د دې خپل یو خاصیت ته چې زما اوستا نه لګي کشي مې ده واړوي کنه یو بل ته، د دې اشاره یو خاصیت ته. همدارنګه په بچپنوالی کې د دې اشاره خاصیت ته چې پکی مې ده تاسو سره ملګي. یا یو مزدور یو کار کوي چې کله مالک راشي هغه کار وګوري داسي کی وته، د دې یو خاصیت ته اشاره وکي بالکل کار وشو صحیح کار دی. نو لکه څنګه د دې حرکات او خپل خپل تاثیرات دي، همدارنګه د اعمالهم خپل خپل تاثیرات دي. الله چې کوم اعمال د انسان د پاره را لګلي دي په هر عمل کې خپل یو خاصیت ده، یا یو یا زیات. هیڅ عمل بے د حیثیتا بے د تاثیر نه ده. خو لیکن لکه څنګه چې یو حکیم د یو بیمار نبض وګوري، هغه نبض لیدلو نه بعد هغه ته یو دوايي ولیکي، ورته وایي چې 3 ماشه پلانې شه او 15 ماشه فلانې شه دا ملاو کا مکس کا او دا خورا. اوس کچری مریض هغه ته وایي چې صاحب دا شی 15 ماشه تاولی لیکلې ده، پکار دې اشپګ ماشه کې خشه دې اشپګ ماشه پکې ولیکا، او دا شی دې خمیره غو زبان دا یا فلانه شی دې پکې اشپګ ماشه لیکلې ده جی دا 2 ماشه کا. د حکیم یا د ډاکټر په نسخه کې دا مریض تبدیلی را وستل غواړي، نو دا ډاکټر او دا حکیم بلا سره د لاس پار راغله که نسخه اغستلو د پار راغله. بس هر شي کې یو خاصیت ته ما ته معلوم دی، زه حکیم یم ډاکټر یم تعالی می درکړې ده، تبا دا سيزونه نه خوري پرهیز بکای او دا شی بخوري. امدارنګي شریعت کې هم روحانی طب الله را لګلې ده چې هغه تمانزل الله وي. تعالوا الى ما انزل الله، رب العالمین فرمائی تمام کائنات تا اعلانوں کا تعالوا سب آ جائیو الى ما انزل اللہ. طب روحانی میرا لګلې ده الله طرف نه چې کوم احکامات را نازل شوی دي دې تراشه. امدارنګي اتباع روحانی هم الله ور سره را لګلې دي، انبیاء کرام هغه ډاکټران دي، د هغوی په واسطه باندې امت ته خپل درجات او د استعداد مطابق نسخه ورکړي شوی دي. آدم علیہ السلام ابتدائی انسانو، دا هغه امت ابتدائی امتو، هغه ته الله پاک خپل اعمال د آدم علیہ السلام په ذریعہ باندې هغه دا غوی ډاکټر او حکیمو دومره بروجي او داسې بدی مونځي او بس داس مکه کرا او دا قلبلا او داسې یوي کیږي او داسې پټه پړه کیږي. ابتدا انسانیتو هغه خپل سيو اعمال خودلی کرتے کرتے رفتہ رفتہ دنیا وقت تیرے دو، انسانیت نوجوانے طرف تروانو، شباب طرف تروانو. کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دور راغې نو انسانیت تکمیل تورسه د مکمل شو. الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه داسې شریعت او داسې نسخه راولېګلې چې هغه د امت د بیماریانو سره برابرې دي. 5 وخت مونږ دې شپږ ولې نه ده
سوک پکی گوتی نشی والے. 10 رکعات ماسپخین دے 12 ولی نه دے یاره د سحر 4 رکعات دی سړی د سحر اسې موزګار وي دکانونه ورسته کولاوي پټی ته رستوزی خفارغ ټیم دی را پکار دی چې 10 رکعات موږ خو د سحر وخت وي ماسپخین غډیر مصروف وخت پکار دی چې دې کې 2 رکعات یا 4 وي نه په دې نسخه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا هغه ډاکټر او حکیم او هغه داراولېګل. خو بهرحال غرض می داو چې هر یو عمل کې جدا جدا تاثیر ده. روزه الله د دې لپاره پیدا کړی دا انسان نفس د لپاره یو قهر ده. کله چې انسان نفس یو لس میاشتې خوراک خاکو کې هغه ډیر زیات سرکش شي ډیر زیات موړ شي ډیر زیات عیش او عشرت پکې راشي نو هر طرف ته د ګناه سوچ شروع کی. هر یو نگاہ باندې د سوچ د ګنائی هر طرف هر پل باندې د سوچ د شرک سرکشي وي. الله روزه راولېګلا چې دا انسان په نفس باندې قهر دی. روټه ور باندې بند کا خوراک خاک ور باندې بند کا دا سرکش بلګ ټیټ شي ټیټو کله چې خېټه وږي شي بار بار وږي شي کمزوري کیږي نو بیا د انسان ګناه سوچونه کمی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روزه د انسان د پاره ډال دے ډال د ګناهونو د بچ کېدو د پاره. روزه کې دا خاصیت ته چې د انسان تمام تر سرکشیان ختم شي انسان ته یو ترتیب ورکي یو تربیت ورکي هغه ته ویل کیږي تقوا ځان بچ کول. اصل کار صرف عبادت نه ده نیک نیک عملونه کوا خخ عبادتونه کوا لیکن ترسو پوری چې د ګناه نه ځان نه بچ کئ ستا تمام اعمال بسوځي. یو سړی د جمعه تراغلو خ عبادت او مونږ وکړو خ خشوع خضوع سره رب العالمین ته سجده ولګولا لیکن بیا رستو د مانځنه بعد جمعه کې ناس ته غیبت کوي خو عبادت خو اوس وځدل کنه. اصل شی د ګناه نه ځان بچ کول نو رجت تعالی دا در تربیت در کوي چې ګورا صرف عبادت نه ځان بچ کول زدکا ځان بچ کول خوراک نه بسنګ ځان بچ کئ سخاک نه بسنګ ځان ساتي ګور د غیبت او د بهتانونو نه بسنګ ځان بچ کئ لکه څنګه دی 24 غنټه معمول و کھانا پینا دې پرې خوا خپل خزه دیوا خپل بیبي دیوا هغه سره ملاقات تا عبادت بللو هغه سره ملاقات تا سنت بللو هغه سره مینا محبت دا د دینی وه ثواب زکه چې د الله او د رسول حکم لیکن تعالی اوس دا تربیت درکوما چې هغه حلال سيزونه ما پتا باندې حرام کړل د سحر نه تر ما خامه پورې دغه سي تقوا ځان کې پیدا کا ګناهونو نه ځان بچ کا. زکات کې دا خاصیت ته د عمل کې چې کله د انسان په بدن کې د بخل رذیله موجوده وي یو رذالت ته د انسان په حس کې دنه موجود ده هغه ته ویل کېږي بخل. هغه بخل د انسان دنه موجود ده. زکات الله د دې لپاره فرض کو خاصیت پکې دار بخل ختم شي سخا شي. یو فائدہ دا چې ذهن او دل او دماغ نه دا بخل ختم کی د انسان سخاوت پکې پیدا شي بلکار حسن معاشرت پکې راشي فقیرانو له فائدہ ده. ته د الله حکم منی نو ځکه خلق لور کې فقیرانو لرام تا د الله حکم ادا ک تا نه رزیله د بخل وتا تاکي سخاوت مده پیدا شو د دنیا محبت د زړه نه وته هغه غریب لدا فائدہ شو چې هغه بداوي چې ګورا د مال زکات را کې حسن معاشرت به خوشاله شي زړه به دعاوز دا فائدې دي پکې. نامدارنګي مونږ کې هم فائدې دي. عبادات ټول ډېر عبادات داسې دي چې هغه بذاته عبادات ندي د الله د حکم د وجه نه عبادات ګرځېدلې دي. زکات چې زکات فی نفسه دا عبادت نه ده. عبادت معنی دا ده
چې بے انتها د الله په مخ کې ذلالت، خپل ځان د الله مخ کې ډیر ذلیله کې دي ته عبادت وای. نو په زکات کې خدا ذلالت نه دی موجود کنه، که موجود دی زکات کې ذلالت نه دی، بلکې دی کې خسر خروئی دا. یو سړی پیسې د جیب نه راو باسي غریب له ور کوي، نو دا خو د الله د اعمالو د الله افعال سره یو قسم تشبیه دی. الله هم ور کولو والا دی، تا هم د ور کولو صفت ښکارک، په دې کې خوستا یو قسم لوی راځي. خدا عبادت ذکر دی چې الله حکم کړی دی، دا عبادت په دې بنیاد باندې دی چې الله حکم فرمایلی دی چې ورکا. فی نفسه دا عبادت نه دی، ځکه چې دې کې ذلالت او تذلیل نشته. امدارنګي روزه هم الله حکم دی، د دې وجنا عبادت ګرځیدلې. کنيستا خوراک خاک نه کول دي الله ته څه فائدہ ده؟ خدا الله حکم دی لہذا عبادت ګرځیدلې. مونږ یو داسې عبادت ته چې دا فی نفسه عبادت ته دی کې ډیر حد درجه زیات ذلالت پکې ده. الله تعالی سنیولې ودرېږي چې یا الله ستا غلام یما، یا الله ستا بنده عمل سونه می دواړه تړلې دي، کم طرف ته حکم کوي یا الله سه حکم چې ستا دې منم یې. بیا تعریف کوي اټولنا اول وی الحمدلله رب العالمین. یا الله مالک، یا الله رازق او پالون کې د ټول کائنات او زکه تمام تر صفاتونه د اولوہیت او د خدای توپ تعالی لري. ستا تعریف کوم یا الله، زه د تعریف قابل نه یم، ته د تعریف قابل یې. الرحمن الرحیم یہ مالک یوم الدین، یا اللہ هغه لوی ورځ چې پاره کې به انبیا هم نفسی نفسی وایي. یا الله هیڅوک به سر نشي پورته کولی، هغه ورځ کې مالک ته یا الله مالک یوم الدین. یا الله دې دنیا کې خو رب العالمین خود ته یا الله حق ځای کې هم مالک یوم الدین ته. ستا صفت کو ما یا الله ډیر لوی ذلالت ته کن ځان ذلیل بولی. یا الله دومره ذلیل یم، یا الله دومره خوار یم، یا الله دومره محتاج یم چې ایاک نعبدو، یا الله تا نه سوا بل څوک د عبادت لایق نه ګورم. یا الله تمام کائنات کې بلدا سے ذات نه ګورم چې زاغه تخپل جبین نیاز پزمک باندې کېدم. یا الله تا نه سوا بل دربار نشتا چې هغه ته عبادت وکما. نو ځکه زه حسر سره وایم چې ایاک نعبدو، صرف ستا عبادت کوم یا الله، صرف ستا عبادت. صرف عبادت معنی دا چې تعالی ذلالت تعالی ذلیل ولاړ یم یا الله. یا اللہ صرف ستا دپارا عبادت کوم، ایاک نعبد، صرف ستا عبادت کوم دی ہچانا. یا اللہ دا عبادت لائق تے، یا اللہ دا سجدو لائق تے، یا اللہ تانا لوی ذات کائنات کی نشتانو ایاک نستعین. یا اللہ صرف تانا مدد غوارم بل ہچانے نغوارما. پریدا بریلیان، پریدا مشرکان، پریدا قبر پرست، پریدا دا نور خلق چې څوک د چا نه غواړي، څوک د چا دربار ته ولاړ دي، څوک د چا دربار ته ولاړ دي. یا الله ایاک نعبدون و ایاک نستعین. یا الله د قبر والا هم تا پیدا کړی دی، سمرتبه چی تا ولا ور کړی دا. یا الله اولیاء هم تا پیدا کړی دي، دې مرتبه ته تا رسول دي. یا الله خدا مرتبه پس کې مندل ذات تا ته جبین نیاز داسې پزمکه باندې خوځولې ده چې دا تندې ستا په قدمونو کې خو. یا الله دینه دا بادشاہي ملاو دا داسې بادشاہي ده چې په ذلالت ملاويږي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ تانا مدد غواړم، یا اللہ تانا استعانت غواړم، یا اللہ ستا په مخ کې مې لمن غواړولې ده. رحمان الرحیم یې ډېر ورکوونکی. یا الله اے بندا زما سمندر جوش کې راغلی دی، ځکه چې زما مخې ته ولاړې. وی منز بدا سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین تپوس کئی
یا رسول اللہ مل احسان و احسان سے شیرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چت عبادت دا اللہ کوا کانک تراہو گویا کہ رب العالمین ویني چې مخ درته ولاړ دی. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. کچره ته نګوري الله لرا نو دا خو ضرور سوچ کوا چې تا خو الله ګوري ارزه کې موجود دی. یا اللہ زستا مخ کے ولاڑ یم اللہ من میں غوڑاول دا یا اللہ صرف تا تا سجدہ لگاو ما صرف تا نے غواڑم. نو اللہ فرمائی اے زما بندہ سمندر میں جوش کے راغلے دے مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے میں وہ داتا ہوں جس سے جتنا مانگو گے وہ خوش ہو جائے گا. انسان لسمر چه غواړي هغه به ناراض شي کله بدر ته وی معاف کرو کله بدر ته وی تنگ مت کیا کرو کله وسدر ته وی آغا وی سلونی 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 مانا غواړي مانا غواړي مانا غواړي ادعونی ادعونی مجھ سے مانگا کرو مجھ سے مانگا کرو مجھ سے مجھے پکارا کرو ادعونی پکارا کرو مجھے آواز ماتا لگا یا اللہ تعالی دعا کو ما سواد دے اللہ فرمائی استجب لکم ما نزیات قبل ان کے سوک نشتازے قبل وما اوہ غواړه کنه مر آوازو کا چی اهدنا الصراط المستقیم ما نو غواړه آوازو کا چی اللہ مالنی غلارو خایا ولی کچره دے د بل چا دربار کے آوازو کو نو زبتا غل پریدما تو جانے ہو تیرا دربار جانے. الکه د بابا نه غواړي نو ته پويږي استا بابا پويږي او که قبر نه غواړي ته پويږي استا قبر پويږي. الکه ک نبی نه غواړي ته پويږي استا نبی پويږي. نبی زما باندې تعالی قدر کولې شي دردی کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په ورځ د قیامت باندې با ډېر سخت افرت تفریح ډېر لوی تکلیفونه وي ډېر د دهشت ورځ وي. هر نبی له قوم ورشي هر نبی به معذرت کی چې ای زما ملګرو ای زمنګ امتیانو من کې دا سکت نشتا دا طاقت نشتا چې موږ تاسو شفاعت کو سو بو ایمان ادا کار شوی دی ایمان ادا شوی دی ز الله نه یریګم. الله ډېر غوسه دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ټولنا اول بدا بندئی چې د الله جل جلاله دربار کې بس سر کی دی سر التوین د سر پکې خودو غواړي سر بکې د مداب وایم چې سبحان ربی الاعلى یا الله ډېر لوی یا الله ډېر پاکي د هر قسمه عیب او د هر قسمه نقص نه ډېر پاکي یا الله. اللہ جل جلالہ بفرمائی چھے ارفع راسکا وسل تعطا. یا محمد اے زما محبوبہ تا دا سر پس مکہ باندے خیر زستا اوخ کی نور برداشت کولے نشما زستا جڑاگانے اسوالونا نور برداشت کولے نشما. ارفع راسکا سر اٹھائیے سر دے اچت کا غواړه سل توتا تجھے دیا جائے گا. محدثین لکی چی دا بورتا نوائی چی ارفع رأسک وفعل ما شئتا سر پورتا کا جو چاہو کر گزرو دا حکم بنی. دا بورتا نوائی چی اے محمد سر پورتا کا چی صدی خوخی اغاو کا جس کو چاہو جنت میں بھیج دو جس کو چاہو جہنم میں بھیج دو. نانا اللہ فرمائی مالک یوم الدین ټول ملکیت بزمالاس کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل سر کی دی اللہ بحکم کی ارفع راسکا الکا سر دے اچت کا لیکن سل مانگتا جاؤ تجھ سے بہتر کوئی سوالی نہیں تو تا مجھ سے کوئی بہتر دینے والا نہیں. غواړه صدر کولو والا هم تبه غواړي وخت تا سره خوند کوي ورکړه ما سره خوند کوي ورکولو والا ته نه. نو کله چې د الله سمندر جوش کې راشي نو بیا انسان فرمایي اهدنا الصراط المستقیم. یا الله دنیا او دولت نه غواړم دا خو ستا دشمنانو سره هم شته دي.
یا الله حکومت نه غواړم دا خو تا فرعون لهم ورکړو، دا خو یا الله تا دشمنانو لهم ورکړي، یا الله چرګ او چرګان نه غواړم دا خو ګډړانو ته هم ملاويږي. څه کمال نه دی. شکر خدای شکر خدای دین هم خراکي. یا الله زهغه جوهر غواړم، یا الله زهغه شی غواړم چې هغه تا دوستانو ته ملاويږي بل هیڅ چاته نه ملاويږي. یا الله غاسی شه دې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مالا غلا روخایا چې هغه سیده تعالی درغلې دا. حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي، تقریر کوي. لکه څنګه چې سړی تقریر کوي دا څنګه خپل امت ته تقریر کړی دی، الله هغه تقریر قران کې نقل کړی دی. خپل امت ته ولار دی ورته داسې आवाज کوي، داسې دعوت ورته کوي، داسې تبلیغ کوي. ان الله ربي وربكم، ان الله ربي وربكم، اے زما امت دا الله زما هم رب دے، استاد هم رب دے، نو فعبدوه، صرف دا عبادتو کے، صرف هغه आवाजونه کوي. ګوره عبادت ماده، ګوره د دعا ماده څه ده؟ الله نه غواړي، الله ته आवाजونه کوي. صرف دا غد پاره جبین نیاز، صرف هغه د پاره نظر نیاز، صرف دا په مخ کې ذلیل او خوار داسې ودرېږي. موږ مانځه کې داسې ولاړو، او چې کله سرکري افسر وي بیا داسې ولاړو. فعبدوه. عیسی علیہ السلام فرمائی اے زما امت اللہ زما هم رب دے، پالون کے زما غا اللہ دے، زما هم دے استاس هم دے، داغا عبادت کرے. هذا صراط مستقیم، دغه سی خلار دا وئی. کله چې صرف یو الله ته عبادت کوي دغه سی خلار دا. افسوس دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نن صراط مستقیم لچے کم تاوان رسیدلے دے، نن صراط مستقیم دو امت نہ ورک دے، دا چا ورک کرے دے، دا مولیانو ورک کرے دے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، سی خلار ورکا دا. عوام حیران دی چی یا اللہ دا دی ملاو منمو کا دا دی ملاو منما. یو قرآن دے کائنات تراغلے دے، لیکن مختلف لاری دی امت تس معلومہ ندا ولے. سغلطی خوبہ دا ملیانو یہ خدا عوامو ہمشتا. اللہ قرآن را لگلے دے، اللہ فرمائی گورا دا قرآن وایا پمانے و مقصد باندے زان معلوم کاؤ. مقتدیانی نوائی ہر یو ملالا ترجمہ ورزی، ځکه چې ملا خو کې دی نشي چې ترجمه ولا نه ورزي، داسې ملاوي چې هغه ترجمه نه ورزي. هر ملا له ترجمه ورزي، هر کلی کې مقتدیانو له پکار دي چې هغه خپل ملا ته وایي چې موږ ته د قران ترجمه کوه. صراط مستقیم به موږ ته خپل معلومه شي چې کومه یوا ده. نن خو ته شکی زکه چې تا په دنیا او دولت باندې ډېره خوري کړې ده، ستا سالور سوا مربیز مکدا، لیکن تاله حدود معلوم دی چې مشرق کې د فلانی ځای نه ده، مغرب کې د فلانی ځای نه ده، شمال کې د فلانی ځای نه ده، جنوب کې فلانی ځای نه ده. حدود، پولې، لارې، لختی، هر یو شی درته معلوم دی. لیکن د الله د دین دومره غونډه کتاب دی، دین انسان نه خبره دی. نو الله فرمای ما نه هغه شی غواړه چې زاغه صرف پلو دوستانو لور کوم. نو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مال سخلار خایا سخلار. قرآن فرمایي چې الله زما هم رب ستاسو هم رب، فاعبدوه، صرف داغه عبادت کوي. هاذا صراط مستقیم، دا زما سخلار ده، دا سخلار ده. کنه الله تعالی عبادت کوو، د بل چا عبادت مکوه.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا الله د گمراهانو د لارې نه مې بچ. بیا ولاړ دې ټیټ شي رکوع ته انسان لاړ شي، دا د دینه زیات زلالت ده. بیا د الله لوی وی سبحان ربی العظیم، پاک دې زما هغه الله هغه کردگار ډیر پاک دې د تمام عیبونو د نقصاناتنا، العظیم ډیر لوی دې ډیر لوی. بیا سر پورته کی بیا د الله حمد وای، د الله لوی وای، زه پزې د الله لوی وای، زه پزې بانکه د الله لوی سلور کرت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا سلور زره وری وای زکا چې سلور قسمه شرک د علما لیکي، سلور قسمه شرک نه ځانو ساتي. شرک فی العلم نه ځانو ساتي، شرک فی العبادت نه ځانو ساتي، شرک فی الالوهیت نه ځانو ساتي. دې په وجه باندې بار بار ناری کیږي، لیکن انسان کله سکی مبتلا او کله سکی مبتلا. نو بہرحال خبره مې دا کولا چې مونږ یو داسې عبادت ته چې دا په نفسه عبادت ته صحیح اطلاق ته عبادت پدې باندې کیږي، دې کې حد درجه زلالت ته د الله مخه. بیا هغه سر چې الله انشاء د ټول وجود پیدا کړی دی، بیا هغه سر د الله مخ کې کیږي. بیا په خاور باندې تاورا تاو کی چې الله زستا باندې یما، یا الله ستا حضور کې می سر یې خېده، یا الله صرف تا نه د وخت والا یما. نو په دې مانځه کې څه خاصیت ده؟ مانځه کې یو خاصیت خدا دې چې انسان مانځه کې الله د عقیدت په نگاه باندې ګوري. الله خو دنیا کې نشي لیدای کنه، دنیا کې الله نه ښکاری. د قیامت پر ورځ باندې الله چې چاته وغواړي چا باندې چې د الله ډېر لوی انعام وي، اغلب د الله دیدار کیږي. دنیا کې د انسان د الله دیدار نشي کولای، خو د الله د تجلیات دیدار کیږي. مانځه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان جواب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو، فرمایلیو چې اے جبرائیل علیہ السلام احسان دی ته وی چې دا سه عبادت کوا کانک تراه، گویا کې رب العالمین ویني. کله چې عاشق او معشوقه مخامخ وي، یو بل ته مخامخ ولاړی، نو دا غي عبادت ډیر زیاته مزي. دا سه عبادت کوا لکه ته چې الله ویني د عقیدت په نظر باندې. نو مانځه کې الله د عقیدت په سترګو ښکاری، د سترګو باندې نه ښکاری، د عقیدت په سترګو ښکاری. کله چې سړی یو شی ډیر استهزار کوي، 24 غنټې د یو شی تصور کوي، نو الله هغه تصور په هغه ذهن کې مضبوط کړي. لکه موږ تاسو دنیا تصور کوو، دنیا ذهن ته کوزه شي ده. یو شیخ له یو مرید ورغه، هغه ورته ذکر او اذکار او خول چې دا وایا خو بهر حال هغه باندې سر نه کېده. وته وی چې ستا محبت شي سره د دومره زیات، هغه ته شره میخ سره مې زیات امینه ده. وی خط دې کمرې ته نه نو ځای یو چې لپه خکه و د میخ تصور کوا، د سیشي تصور کوا، د میخ تصور کوا. ځان سره د میخ ځان له مخترا ولا را داسې لکه دا او داسې اخکر دی او داسې وجود ده تک تور او پړک کوي او داسې شودي کوي، بس دا تصور کوا ځان سره. وی چې کله چې لپه خکړه دا پیر سے وت आवाज کړي چې مریدا لګ د کوټې نه بار روزا، هغه ورته چې نه څنګه دروزه ما دروازه کې میخه ولاړه ده، میخه ونه هغه ته تصور هر شي کې د میخه کې ده، ذهن کې راسخه شی و. نو کله چې الله د انسان د الله په یووالي، د الله په قدرتونو، د الله جل جلاله په ذات او په صفات باندې خپل ذهن ستړی کی وای کړی، نو بیا الله پاک داسې هر یو پل پل قدم قدم باندې د تمخه ته ولاړی دی، بیا ګناه نشي کولای. د نبی هغه انسان جوړ شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله
یو حسینه او خسته جنې دلا دعوت د بدکارې ورکی आवाज کمره کې خدا حسب د نسب د جمال خوندې هغه ورته وایي چې ما سره بدکاری وکا دې په قادر شي لیکن بیا هم ورته وایي انی اخاف الله زه د رب العالمین نه یریږم کما نور هیڅوک نویني نو الله په دې کمره کې هم موجود دی ما ویني لکه یوسف علی السلام ته زلیخا چې دعوت ورکا نو یوسف علیہ السلام چې سلی دلی واغه صرف رب العالمین تجلی وا چې الله شتا یا الله کته مې بچنه کې نو یا الله زبدي خلقو په دې ګناه کې مبتلا شمام یا الله د بچ کولو والا صرف ته هغه دې کې بابا لا आवाज نو کړي شرا ورسې غفلنیا بابا بچ مې کته نه پلار خو ډېر لوی پیغمبرو خو پلار له आवाज نو کړي आवाज یې الله ته کړو یا الله یا الله کچری ته ماده دې زنانو د قیدنا یا الله د دوی دې تربیتونو د دې چالو د چلونو نه یا الله تما بچنه کینو اسب الیهن واکم من الجاهلین یا الله زبدنا پوهنا وګرځم نو مانځه کې خاصیت دا ده چې الله جل جلاله ته زلالت ته او الله انسان وګوري د عقیدت په نظر باندې او دویم خاصیت مانځه کې دا ده چې کله کم سړی مونږ کوي نو هغه کې استعداد د الله د دیدار پیدا کی الله د دیدار استعداد پکې پیدا شي د الله د لیدلو ملکه پکې پیدا شي د قیامت په ورځ باندې کله چې رب العالمین ځان خی انسانانو ته کما یلیق بشانه لکه څنګه چې الله جل جلاله سره لایق ده نو بیا به هغه خلق چې چا منځونه کړي چا ځان کړولې چا خشوع خضوع سره منځ کړي دي نو بیا به هغه خلق د الله دیدار کولای شي او چې کوم خلکو نه کړي هغه به د الله د دیدار نه محروم وي نو ما هغه آیت چې ویلې و دا هغه هم مقصد داو چې تاسو د الله جل جلاله د پاره د مانځ باندې محافظت کوئ وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى حدیث شریف کې راځي ټول منځونو باندې پابندي کوئ لیکن د سحر او مازیګر ډیره زیاته ولدا داسې منځونه دي چې رب العالمین ولا چې کماغه نفریدا هغه ملائک چې کوم دی هغه د اسمانونو نه پم دغه منځونو ټیم کې راکوزیږي او خيږي د شپې ډیوټي ولا چې کم کسان دي هغه د مازیګر را کوشي او د ورځې ډیوټي ولا وخیږي هر انسان سره سلور فرشتي دي کرامن کاتبین د ورځې والا چې کم دي دوه کسان ا سحر را کوشي د شپې والا چې کم دوه کسان دي هغه وخیږي بیا د مازیګر مانځ په ټیم باندې چې کله انسان ودرېږي د شپې والا را کوشي او د ورځې والا وخیږي دغه یو نقطه ده کله چې الله جل جلاله د فرشتو نه تاسو کو فرشتو ته وی چې اے فرشتو ز په دې ځمکه باندې انی جاعل فی الارض خلیفہ اے فرشتو ز په ځمکه باندې یو نائب جوړاو ما داغه بکار دای چې زما احکامات به زما مخلوق تر سیدا سے نائب جوړاوم نو فرشتو یا تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء یا الله داسې مخلوق پس مکه باندې ولې پیدا کړي چې هغه به ټول ورځ خون ریزي کوي او د یو بل وینه بتوي یا الله نحنو نسبح بحمدک ونقدس لك یا الله من 24 घंटे ستا عبادت تناستیو یا الله بس من ستا تقدیس او تسبیح بیانو څه ضرورت ته کد زمکه نیابت راکې نو مقصد دار منګه زیات لایقیو نو الله جل جلاله دو قسم جواب ورک یو جواب دا سه جواب ورک چې هغه تا یو جباری جواب وای انی اعلم ما لا تعلمون خبردار میں جاننے والا ہوں تمہیں سمجھ نہیں تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم بس د شاګرد د کشر د بنده بیا دا مجال نه شي د رب العالمین په مخ کې داسې وخت کې بیا سووي شي نه موږ ولې نه پوهیږو امنګ دلایل مضبوط دي افلانی کتاب داسې لیکلي دي دا خو به الته نه کی
اللہ فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو زپوئے گا متاسو پدے باندے نہ پوئے گے. بیا رستو حکیمانه جواب ورکئی چه گورا اس خو تاسو خاموش وے خو مطمئن خو نشوے کن. اس د مطمئن کولو جواب ورکئی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. آدم علیہ السلام ته رب العالمین علم د اسماء او د سيزونو ورک، خاصیاتم ور باندې او په جندل دا فلانه شعر دا کار کوي دا کوي به فرشتو نه تاسو کو هغه ته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یا الله ډیر لوی، یا الله ډیر پاکه د هر قسمه نقص او عیب نام. لا علم لنا نشتا منگ سر علم، یا اللہ منگان پڑیو، یا اللہ دمرا علم منگ سرشت دے علم تنا چکم تا منگ لرا کڑے دے. زمانگا لکی خلقوی چوی فرشتو دا شیطان نا سبق ویلے دے، دا فرشتو استاذ ہوئی شیطان. علک لکو دماغ سر سوچ وکے کزتا تاویم چی علکا تا دا قادیانی شاگر دے تبا دا خبر برداشت کی چې زه درته وایم چې هلکه ته د کافر شاګرد یې ته به ووایې چې ته د کافر شاګرد یې، وایې به که نه به وایې. او که بیا زه تا ته وایم چې هلکه ته د شیطان شاګرد یې نو ته به وایې چې ستا پلار به د شیطان شاګرد یي، غوسه کېږې به که نه. او فرشتې د هغه د شیطان شاګردانې دي. هغوی په خوله باندې قرآن وایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ هغه علم منگ سرشت دے چه کم تا منگ لرا کڑے دے شیطان نے ندے ویلے. وہ دنیا دا ڈیری خبری دی ذکر خوزویم چه ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. شیطان تا اللہ ہوئی چه ما انسان آدم علیہ السلام پیدا کو سجدہ ورطاو لگوا. سجدہ گرانا ستاس سخیل سجدہ سے گران شہر سجدہ گرانا دا که روجہ گرانا دا؟ روجہ گرانا دا. لکه سار نتر بیگا پر خوراک مکوا، خاک مکوا، او بو مسکا، عیش و عشرت مکوا، او غلط غیبتونا مکوا، اخپلی بی بی سرا مبیلاوے گا. آسان کار دے. شیطان تا اللہ ہوئے اسجدو لآدم طول فرشتے سارا دا شیطان زکا چی دے فرشتو سرا پیوزے گرزی درا گرزی دا استازی نو دنا خدای استازی پاتے کا دے وګره استازی وګره دې چې دومره وخیار وای د بداسې بیوقوفي کول دور ته سجده و نه لګول. دومره آسان کار دو نه کړ، دومره آسان کار سجده څه شی دی؟ خو بس ټیټ شي او ځمکې باندې سر کېده یا انحناو کا خو سجده ده کنه ده نه وکړه. خو زمونږ خلک څه وایي د اختر په ورځ د شیطان روژې. خدای خو کور ران نه که تاسو لږ سوچ خو پې وکړئ چې شیطان دومره لوی عابد وی چې هغه روژې ساتلی شوې نو لیونی و چې و سجده یې نه لګوله. بیا آدم علیہ السلام نه تپوس وکړو آدمه دې خلقو له یې وایي ونعمه وښایه او خاصیت یې وښایه دا فلانی شی دی او دا فلانی شی دی دا داسې کوي. نو ورته ویې چې فرشتو وګوره آدم علیہ السلام څنګه علم لري او خلیفہ هغه سره جوړیدلی شي چې هغه سره علم وی. علم نن خو ګوګوان ناشتي هر ځای کې افسر هغه سره وی چې ګوګو ده پس نه پويږي. خدا الله قانون دار چې هغه سره به افسری چې هغه سره علم وي. شریع حکومت دی الله را ولی دعا کوي خو ته دعاګانو باندې هم نکیږي. ګوره بجلیګر مولوی صاحب له څوک ورغلی وي بچی مې نکیږي. خبر بتا سو اوریدلی هغه وی ولا تعویز کړو وی بیا می وتاوی چې تش زما تعویز ته پرې نه دی تم سکوا دا څه خونه چې تعویز دی وړو ته قطر تلاړې او خزل دی وی چې دا غاړه کې واچو بس کال چې رزيستا بس وی شوی او بشي نه پته شو دعاګانو نه کیږي لګه سایم پکار دا. حکومت اسلامیه شریع حکومت دراوستلو د پر ځان کې ګټس پیدا کول ضروری. نو بہرحال آدم علیہ السلام چې کله نمونه خول فرشتو باندې الله رب العالمین حکیمانه غ خبر او منلا
هغه ورته وی چې یا الله ته ډېر خپويږي موږ نه پويګو واقعي آدم علی السلام چې پیدا کړی د کې کمالات شته. دو جوابونه الله وکړل. یو ورته وی چې زه پويګم تاسو نه پويګئ. خاموش نو ټاکینګ ټول غلی شول. بل جواب ولدا سے ورک چې هغه له بالکل دا دلی چې کم خلجان واغې ختم ک. چیرې دې ولی خلیفہ جوړی مقصد دې چې منګ ولی نه جوړی. نو داغه حکیمانه جواب وکړ چې تاسو سره دومره علم نشته چې څومره علم آدم علی السلام سره دی. علم کې تاسو نه اوچته لہذا دا بادشاہ جوړوم خلیفہ جوړوم. هغه منله خو یو جواب نه دی شوی. کم جواب؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یا الله داسې انسان خلیفہ جوړه چې دا تاریخ د وینو نه ډک دی. شیر وګورا لکه لري لیکن هغه به ګډړ مات کی بے زبا مات کی لیکن شیر لره نه ماتای. یو شیر بل شیر نه خوري. خو انسان داسې څنګه دل انسان دی او داسې نافرمانه انسان چې د خپل انسان وجني. یا الله فرشتو دا اعتراض کړي دي د دې جواب څه شه دې جواب هم پکار دی. د دې تسلی خو زمونږ نشوا. آدم علیہ السلام نه 19 پورې خون رضا زمونږ تاریخ ډک دی. ظلمونه وینو تو اول قتلونه او سوس. د دې حکیمانه جواب پم دغه ټکو کې پروت دی منځونو کې. هغه څنګه الله جل جلاله یو کسر سلور فرشتي دي. نو کله چې انسان د سحر په منځ باندې ولاړ وي د شپې والا فرشتي وخیږي اسمان ته او د ورځې والا رکوزي شي انسان باندې. نو برا چې کله لویا مجمع جوړ شي الله تپوس نه کوي. الله له خدار سره علم ده. خود جواب د پاره حکمت د پاره. اے فرشتو تاسو چې ورتله زما بندا سکول. اے فرشتو تاسو چې راتله زما بندا سکول. فرشتے ورته فرمای یا الله اتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون. یا الله سحر چې موږ ورتلو نو یا الله دوی په منځونو باندې ولاړو. وترکناهم وهم یصلون ما زګر چې راوتو بیا په منځ باندې ولاړو. یا الله نو دې کې جواب ده. اے فرشتو تاسو خو وی چې دغه انسان به فسادونه او قتلونه کوي. وګوره کنه چې منځونه کوي. تاسو وی چې ورتلو هم ده په منځ باندې ولاړو چې راتلو هم ده په منځ باندې ولاړو. دې کې جواب ده. ځکه ود پروت ته او د مازیګر په مانځ کې چرته لګیا ده کرکټ کوي کرکټ. نو فرشتي چې کله الله ته ورخیږي تپوس نه کوي. نو تاسو څه خیال دی؟ هغوی به ورته وي یا الله اتیناهم وهم نائمون. یا الله سحر چې ورتلو دو وترکناهم وهم لاعبون. یا الله چې کله مې پر خود نو د لوبې کولې کرکټ کولو ډانډې لاس کې څه خیالم دی. نو بهر حال امدارنګ رب العالمین دا هم قانون دی چې کله کم یو ځای کې مجموعي د خیر مجمع ذکر او فکر کیږي تبلیغیان ناستوي نیک خبري کیږي. نو الله فرشتو ته وایي چې دغه ځای لورشه او د مجمع نه غیر چا پیر کینه. دا فرشتي ګرځي ان لله ملائکه سیاحین. وې دا الله داسې فرشتي دي چې هغه پزمکه باندې ګرځي سیلونه کوي. نو کله چې یو مجمع ناس ته تقریر واوري د الله او د رسول خبره واوري نو بیا هغه کینی او خپل فرشتو نورو ته وایي چې ګورا راشه الی مقصدکم خپل مقصد تا راشه. دا وګوره انسانان د الله ذکر او فکر کوي. هغه نورو فرشتو ته आवाज کی نورو ته आवाज کی نورو ته حتی کی گیر چپیر چې کومه مجمع کې د الله او د رسول خبري کیږي گیر چپیر او بر تر اسمانه پورې مخلوق جمع شي فرشته. او بیا چې کله دا مجمع رنگ شي الله جل جلاله لرا فرشتي ورشي. الله ته نه تپوس کوي خبر خوده خود حکمت د پاره تپوس دي نه کوي. فرشتو چرته تلی وې سم ولیدل
هغه ورته شي الله ستا بندگانم لیدل یو ځای کې ناستو مذاکره کولا ذکر کولو د الله او د رسول خبرې کولې چا کولې او چا ورېدلې یا الله غینه منګیر چا په رجم شي یا الله وی خاص یادولم وی اے فرشتو سے غختل وی یا الله جنت غختو وی اے فرشتو د سنه پناه غختو وی یا الله د جهنم د اور نه پناه غختو وی اے فرشتو یو سوال درنه کوم چې دا جنت غختو دا جنت لیدل او کنا وی یا الله جنت خو لیدل نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلنا اوریدلی دي صرف یا الله جنت لیدل نه وی اے فرشتو دا جہنم نه چې پناه غوښتا دا جہنم لیدلې دی او کنا وی یا الله جہنم یې نه لیدلې خو لیکن د پیغمبر د خلینه اوریدلې دي زکه پناه ته نه غوښتا وی اے فرشتو لګ سوچ وکړه نه جنت لیدلې دی غواړي نه جہنم لیدلې دی پناه ته نه غواړي دا هغه انسان دی چې تاسو وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء دا هغه انسان دی چې تاسو وی چې دا به خونریزي کوي دا به قتلونه کوي وګوره دا هغه انسان دی چې ما تناسته نه جنت لیدلې دی او نه جهنم لیدلې دی بیا پناه د جهنم نه غواړي او ما نه جنت غواړي تاسو ټوله گواه اوسېږئ زما د خپل جلال باندې قسم وي د ټوله مجمع ولا علماء جنت ورکو دا ټوله مجمع ما د جهنم نه وساتلم حکیمانه جواب دی چې اے فرشتو تاسو جنت لیدلې ده کوي غواړئ نو څه کمال اے فرشتو تاسو جهنم لیدلې ده کپناته نو غواړئ نو څه کمال تاسو لیدلې ده وی الله خبر شي چې تروجه ویلا ورشه تاسو ورس لیدلې دي اے فرشتي تک جنت غواړي تا جنتونه لیدلې دي اے فرشتي تک د جهنم نه پناه غواړي نو تا جهنم لیدلې ده خو کمال د انسان دی چې نه جنت لیدلې ده او نه جهنم لیدلې ده لیکن بیا هم ما ته ولاړ دی او سوالونه وزره کوي چې یا الله جنت را لرا کی یا الله د جهنم نه مې وساته نو خبره مې دا کوله چې مانځ کې د رب العالمین د لیدلو هغه مقصد هغه استعداد پیدا کیږي جبرائیل امین یوزل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه اینا ور سره و اینا پغه کې یو تکه غونی وړو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اے جبرائیل امین داینه کې شی دی هغه ورته وی چې دا مزید دې مزید شی دی و یا رسول الله دا به د محشر په میدان کې یو میدان وی هغه به تک سپین وی او داسې سپین به وی چې دا هغه بکانی هم سپین وی زمکه به هم سپین وی بوټي به هم سپین وی ټول به تک سپین وی یا رسول الله دومره لوی میدان دی چې 16 کال کېږي زپکه ګرځما والله تر اوسه پورې ما دا غي ابتدا او انتها معلومه کړې نه دا دومره لوی میدان دی او د قیامت په ورځ باندې رب العالمین خپل کرسی چې هغه دومره لوی ده چې الله فرمایي وسع کرسیه السماوات والارض دا الله کرسی دومره لوی ده چې اسمانونو او د زمکو نه هم لوی ده کله چې میدان ولګي د جهنم فیصله وشي او د جنت والاو د جنت فیصله وشي نو رب العالمین کرسی براشي او پاغ میدان کې بکې خوري شي هغه کرسی په پاغ میدان کې داس اخکاری لکه دی آینه کې دا ټک اخکاری دومره لوی میدان دی وی کله رب العالمین چې هغه کرسی حق زه تراکوزه کی او بیا وا هغه نګیر چا پیر نورانی لوی خسته کرسیانی لګی دلی اول بدام بیاو کرسی وی د هر نبی بجدا جدا د مرتبه مطابق کرسی نورانی لګی دلی بیا باغې نرستو د خپل امت اول د صدیقین بیا ور پسې دار چا چې څومره په امت کې مقام ده هغه مر باغه پیغمبر پسې نږدې بیا هغه پسې بل نږدې بیا هغه پسې بل نږدې اټولو جنتونو والا به یو قدرتی سورلو باندې سوري او داسې سورلې نه چې سترنګ لري یا صبریکونه او ګیرونه لري یا چابيانی لري نه تصور سره به چلی زړه کې دراغله چې لاړ شنو بس روان شي کزړه کې دراغله چې ودرېږي نو بس دی به ودري هغه قدرتی سورلو باندې بس ورشي هغه میدان لا بلاړ شي
هغه میدان کې کمې کرسي چې لګېدلې دي پاغه باندې به هیڅ دربانان نه دا بنی چې دا کرسی ستانه دا او دا ستاده هر سړی له د قدرت مطابق معلومه خپل کرسی هر سړی خپل کرسی باندې کینی انبیاء به مخ کی ورپسې خپل امت د مرتبه مطابق رستو ناشتي هغه کرسی بډکی شي بل اخر به هغه خلق چې هغه امت کې غافل خلق دي لکه غفلت پکې هغه خلق ته غیر چاپیر د کرسی نه اخوا یو چبوتره لګیدلی اې کې کرسی نه هغه کوم د مشکو د انبر او خسته سيزونه هغه کې به دا ټول د غافل چې کوم دي د امت دا پکې ناشتي تماشا بکی رب العالمین بد اخپل عزت و د جلال مطابق اخپل انواراتو نزولو کی پاغی کرسی باندې کما یلیقو بشانیه څنګه چې د الله شان سره لایق ده الله به هغه کرسی باندې تجلیو کی ناغه کرسی باندې به د کمالاتو د تجلیو دومره زور شي چې خرچار بکی ته چې ماتی اللہ جل جلالہ باغا کرسی باندې خپل تجلیو فرمائی د خپل شان مطابق ځکه چې الله د جسم نه پاک دی الله زمون په شان جسم نه لري چې داسې او پکې کینی هو داسې وي داسې جسم نه لري الله بس کما یلیق بشانی الله ته خپل هر څه معلوم دي موږ نه خبر داغي کیفیت نه نو الله جل جلالہ چې کله تجلیو کی پاغه کرسی باندې نو دا ټول امت با مجمع بجمعی نو داود علیہ السلام لبا حکم وشي چې اے داود هغه داود علیہ السلام چې داغه دومره خسته आवाजو چې هغه بکلا تلاوت کولو نو بیا د هوا مرغان به هم ولاړو بالکل بداسي به هوش ناول رب العالمین حکم فرمایي چې ګورا هغه شراب وسقاهم ربهم شرابا طهورا راسی الفاظ دی قرآن کریم کی اللہ جل جلالہ باغ شراب باغ اسخاق پر ټولو باندې به اوس کوي هغه سره به انسانان ډېر مخمور او مست لیوانتوب په پکې انوارات په پکې زیات شي دنیا شراب زره غسړې پاگل شي هغه سره به انسان کې انوارات زیات شي بیا به داوود علیہ السلام ته حکم شي به تلاوت چې تا کومه دعاګانې د رب نه غوښتي هغه دعاګانې لګي په आवाज سره وای هغه سره به خلق نورم جمعو شي بیا رب العالمین د خپل قدرت مطابق اعلانو کی چې اے زما بندگانو غواړې سلونی ما شئتم جو چاہو مانگ لو گیر چاپیر بطول انسانان چغی کی یا اللہ جنت خود خواہشاتو دو پرکے دو زیرے یا اللہ دا سشے نشتا چتا منگل ندے راکڑے نو سشے اغاڑو یا اللہ با اعلانو کی سلونی ما شئتم جو چاہو مانگ لو یہی موقع ہے ایستڑی شو خلقو اے دا سہار خواگ خوب نہ پاسے دل خلقو اے دا تمام دنیا کاروبار پر خودن کو خلقو دا مانزتا رتللو والا خلقو سلونی ما شئتم جو چاہو مانگ لو یہ مانگنے کی جگہ ہے پچھتاؤ گے او غواڑے چسو غواڑے اگوی بو یا اللہ جنت کم لا سکمی اللہ وہی وہ غواڑے بیا بڑا خلق ملیانو لورشی التم گورا ملیانو نہ نخلاصے گے یاد ساتے خو ملیانو لگور یاد ساتا ہر سر ځان په کشمار نه کی چرته یوځای کی مولا تقریر کولو ځان لړر غټ مولا وای او موږ پسې خوازم ډېرې خبرې کوي خیر موږ خو یو خبرو خلک موږ ډېر غریب کمزور خلک زما ډېر خصوصي دشمنان دی باز زما یو غټ دشمن دی هغه پسې ډېرې خبرې کوي هغه چرته تقریر کولو په جنازه باندې ای صحابیو فرمایل چې ان هذه عبدک هذه د خزه د پاره وي او عبد مذکر دی دا په عربی کې و دومره عظیمه غلطی ده چې په دې باندې مشوم پويږي ان هذه عبدک الله اکبر هغه صحیح عالمان چې هغه منزل الله باندې ایمان لري او بیا خلق تر سوالې دي د الله یو حکم پټ کړي نه دی بلکې مخلوقات تر سوالې دي هغه عالمان ول بدا امت ورجم شي وي مليانو منګله خو الله هر سره کړی وس الله وای چې سلونی ما شئتم من سشتن او غواړو عالمان به ورته وای چې خدای
کورونه ودان کا داسې موای چې مونږ هیڅ نه غواړو شته یو شی مونږ ته نه دی ملاو شوی سری وی اے خلقو دا الله نه وغواړه چې الله استاد تجلی مونږ نه دلیدلې یا الله مونږ له خپل دیدار وکاو یا الله چې تا مونږ وینو وی هفته کې یو ځل هفته ولته نه ګوره هفته اتوار پیر منګل خدا هفته عمره ټیم کې به یو ځل هغه میدان داسې کرسي به غړېدلی یو ځل به داسې مجمع جوړیږي او الله جل جلاله به خلق تخپل تجلی نو چې کله الله پاک و پرده لري کی بل لري کی بل لري کی بل لري کی کېو د کبریای چادر به الله باندې پاتې شي اعلان باولو کی چې هر شی په خپل ځای باندې مضبوط وسیږي اول بدا اعلان کی پس داغینه بد بیا پردی لري کی او بیا خپل تجلی چې کله وخی قران کې فرمایي چې کچره دا اعلان و نکی چې هر یو شی په خپل ځای باندې ودرېږي کدا اعلان و نکی او تجلی وخی نو د مخ تجلینه به ټول کائنات وسوځي خود دې اعلان نه بعد به ټولو کې برداشت پیدا شي او هغه د الله د لیدلو برداشت په دې منځ سره پیدا کی او هغه ولدینا مزید چې قران کې وایي هغه نعمت ته چې الله فرمایي چې خپل کم اعمال چې کړی دي داغه بدله خدا اسم ورکوم ولدینا مزید ما سره نورم زیات اشتره نور زیاتی هغه شی دیدار الهی چې داغه بدل او مثل نشته وې دا جمعه نه جمعه دا د هغه مزید د میدان یو مثال دی وی په دې جمعه کې چې کم خلق وختي تقریر ترازی او عالم پسې نږدې ولاړوي د قیامت په ورځ به په دې مرتبه سره الله هغه انسانانو لا هغه انبیاء پسې نږدې ځای ورکړي د دنیا کې چې کم سړی د جمعې منځله وختي راشي او وختي په اول صف کې امام پسې نږدې ودرېږي نو الله جل جلاله به د مزید په میدان کې امداسه نږدې کرسی انبیاء پسې ورکړي او که کم خلق دا رستو راځي چې نه د تقریر دا ورېدو اراده ای صرف بس دومره شي چې یاره دوه رکعاته مونځ دی هغه شاته راشي تقریر نیم واوري او نیم وانوري او بیا بار وځي چې الله نن خو یې داوي نن خو یې داوي دوی ته هغه چبوتره کې ځای میلاو شي شکر وباسه الله دې مونږ ته ښې کورسیانې راکړي الله سره هیڅ کمی نشته نو بهرحال خبره مې دا کوله چې په هر عمل کې یو تاثیر وي هر عمل کې الله تاثیر پیدا کړی دی نو مانځه کې دا تاثیر دی چې کم سړی د مانځه پابندی کوي الله جل جلاله ور باندې فخر کوي چې ګوره دا زما هغه انسان دی چې تاسو وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها وګوره دا وګوره عبادت کې مصروف دي دا وګوره وی الله جل جلاله د شپې په دریمه حصہ کې د خپل شان مطابق اسمان دنیا ته تجلی و فرمایي اسمان دنیا ته تجلی و فرمایي کما یلیق بشانی لکه څنګه چې هغه سره لایق بیا आवाज کوي انا رازق زرازق امام یسترزقنی سوکشتا چې معنا رزق غواړي انا غافر زد معفو کونکه ما سوکشته چې هغه معنا استغفار غواړي انسانانو ټیک ته ډیر په ګناهونو کې ډوبیا هر طرف نه ګناهونه دي کړی دي زالا پخپل اعلان کوما د اسمان دنیا لا خپل تجلی می کړی را رازق زما رزق ورکولو والا زما سوکشته چې معنا رزق غواړي زد مغفرت کولو د پاره تیار ناست ما سوکشته چې مغفرت غواړي نو که کم خلق د الله خوخ دي کم خلق چې د الله بندگان دي د الله جل جلاله محبوبین دي اغه الله او چت کې او بیا الله ته ودرېږي او ګړګړا کرو جاړي الله ته الله معاف کی خو به شرط چې جړه او مونږ عبادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې وي کړیا چې ټول ورځ جړه په دې جړای سم نکی اسه خو کدا سي جړای نو شيغان نوحي کوي ګورسمره زبردست جړا کوي هغه سي جړا تاسو کولای او دا مخ دا ټاټر او دا ټول ځان وਹੀ درچی خيږي هغه جړا ک الله ته قبول وي خو بیا په تاسو هم شروع کې اسه جړا الله ته قبول نه ده هغه جړا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې
نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو د زده کولو د پاره بلاری دینن سبا الکه کسوی دی معشوم دی نو ای بی سی ڈی ور باندې موایا صرف یواز دا موایا هغه مدرسو ته ولېګا چاغه کې دې سره سره د الله او د رسول احکامات زده کوي او کبیا لوی د مدرسې د ویلو نه نو بیا تبلیغی جماعت کې لاړ شام سالور میاشته او کال ولګوا چې د الله او د رسول طریقې او پیژنې چې زدا مونږ د عبادت کومه په دې کې د الله او د رسول طریقه کما ده او د خلاف طریقه کما ده عزیزان او هر یو عمل چې انسان کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې وکي نو په دې کې ثواب ده او که کم کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې نه خلاف وشي هغه کې ثواب نشته بلکې ګناه ده نو همدارنګه حج را روان دی حج تاسو ته پته ده چې حج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې کول فرض دي مخکې حج را روان دی هر سړی حج لذي چا به داخلي کړي څوک به چا به نصیب وي الله دې ټولو پکې نصیب وکړي خو په حلالو پیسو دا سینه چې ته چې مال فلانی داخله کړي افلانی سیټ مال داخله کړي هغه سودخوري او تعالی داخله کړي او ته شوتخه کېږي چې زه حج لازم خدای دا سه حج ته ژوندې عمر سره ضرورت یې سره او یاد الله حکومت داخله کړي او عوامو نه پیسې راتوګلی غریبانو نه پیسې استلی او ته مل ګوټ کې خپل دین دې په خرڅ کړي او ته حج لګي خدای دې تاسو حج خو خدای تم دې قبول نو حج را روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه د کول غواړي د دې د پارا زمنګ په مرکز کې 30 تاریخ باندې جوړ دے 30 تاریخ باندې 30 تاریخ باندې جوړ دے مرکز کې د حج احکامات په باره کې بروز اتوار 30 جنوری اهمه مذاکره بکیږي چې کم کسان حج لذي هغه له خصوصي تک پکار دی چې هغه دې جوړ کې او مذاکره کې حصہ واخلي او کم کسان حج ته نه هم زی سکال نو د الله رحمت نه دی نو امید کیږي نه کې دې شي اندک الله ولا الله پاک نصیب کی نو لاړ دي شي اسې دی وی مسلې د کول هډر لوی ثواب دی نو په 30 جنوری باندې با زمنګ په مرکز کې د ساده مرکز کې باخ جوړوي مذاکره بوي او د حج متعلق به فضائل او دا هغه مسائل به ذکر کیږي کتا سو هغه مسائل زدکه او حج په هغه طریقه باندې وکړو الله به قبول او منظور وګرځي کني الله جل جلاله ته د چا د بربندوالي او اسې د منډو ترړو هیڅ حاجت نشتا ګرانو او محترمو اوریدونکو مولانا مفتی محمد منیر شاکر د منځ اهمیت په دې موضوع باندې بیان کولو دا کیسټ بتاست په خور خار کې د قصخانه بازار نشاطه ایوب اسلامی کیسټ مرکز نه ملاويږي 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 نشاطه ایوب اسلامی